د جمعات تراشي د جمعات په درشل باندې کنځلې وکې کته زما ګریوان تم لاس واچې کته زما مور خورم یاد کې زمونږ د دې ټولو عالمانو د الله په ذات قسم دی ستاسو بچو ته به بیا هم دا قرآن وایي. ګوره عالم داسې کس دی عالم څه کوي؟ عالم عزتمندو ستاسو د ښځو صفت کوي، تاسو د ښځو د کور جوړولو چل درښي، تاسو له بچي عزتمندو ترقي نه پخپله اوچتئ. ته دې خبر هم نه ستا بچی حافظ قرآن شي، ستا بچي سره محنت کوي. تبلیغ والا عزتمندو عالمان ستاسو چې کوم چرسیانو پوډریانو اجړاګانو پورې هغوی تربیت کړه. نور غریبانان څه وکړي؟ د دنیا د ټولو نه لوی قیمتي شی قرآن، د ټولو نه قیمتي څه شی دی؟ د ټولو نه اعلی څه شی دی؟ زما تن او بدن نه اعلی څه شی دی؟ د ځمکې اسمان نه اعلی څه شی دی؟ مولا ساده ګل ته وګوره، قیمتي شیز خلک ځان ته ږدي. مولا ساده ګل د دنیا د ټولو نه قیمتي قرآن ستاسو په بچو باندې قربان کړه. او ګز میدان خبره ده، وایي خبره نه. بچه تاسو کې څوک څوک داسې دي چې د عالمانو بچي دي لاس اوچت کوي؟ د چا چا پلار عالم دی؟ یو د پلار عالم دی که نه؟ هسې دوباري دی پلار عالم دی او دا یو پلار عالم دی، باقي 113 کسان فارغ شوي دي، هغې کې یو هم د عالم بچی نشته. او خلک وایي عالم څه ورکړه؟ نو راځه دا وګوره، اوس دې په خپله خوله وویلې چې د دنیا د ټولو نه اعلی شی قرآن دی، د سونې د چاندۍ نه، او عالم هغه ټول ستاسو په بچو باندې قربان کړه. دې ته ویل کېږي عالم. دې وجې نه رحمان بابا وایي په مجلس د کیمیاګر به د کیمیا په طلب ګرځي، همدمي د عالمانو د کیمیا په مجلس د علماو بسر زر شي، که کاڼې یا بوټې د صحرا. زه رحمان حلقه بګوش د هر عالم یم، که اعلی وي که اوسط وي که ادنا. یو خبره پیش کومه، یهودیان اعتراض کوي، عیسایان اعتراض کوي، مسلمانان تپوس کوي مولوي صاحب، قاري صاحب، مفتی صاحب تاسو یو ظلم کوئ، یو فرق کوئ. ما ورته ویل وایه څه فرق هم مې کړی دی؟ وایي تاسو یو خبره کوئ چې قرآن تورات زبور انجیل نه اعلی دی. او دا خبره مونږ کوو، قرآن تورات زبور انجیل نه وایه، قرآن تورات زبور انجیل نه اعلی دی. ما دا خبره کوو. وایي دا خبره دی غلطه ده. ما ورته ویل ولې؟ وایي ګز او میدان دلیل سره ثابتوم چې ستا خبره غلطه ده. ما ورته ویل خپله خبره به کې خو زما به اورې، خپل قد کاټ مطابق به خبرې کې، غټې غټې خبرې به نه کې. ویل زه دا ګز او میدان. وایي ګوره قرآن د الله کتاب، تورات د الله کتاب، انجیل د الله کتاب، زبور د الله کتاب. ما ته وایي منې؟ مالې منم یې. نو یو شی شو که نه؟ ته وایې چې څلور وانه د الله کتابونه منې؟ مالې منم. نو یو شی شو که نه؟ ما ته څلور وانه خدایي کتابونه منې؟ ما ته منم. نو یو شی شو که نه؟ ما ته څلور وانه الهامي کتابونه منې؟ ما ته منم. نو یو شی شو که نه؟ څلور وانه کتابونه، څلور وانه آسماني، څلور وانه الهامي، څلور وانه خدایي او رحماني. وایي منې. نو پاتې پکې څه شو؟ ما ورته ویل ستا کیسه ختمه. ویل او مالې اوس زما ټپې ته غوږ شه، که زما دې واورېده خپله به درنه ایره شي. وایي زه ګز او میدان. مالې دنیا کې هر څیز کې الله درجې جوړې کړي دي. منې؟ ویل څنګه؟ مالې ګوره آسمانونو کې فرق شته، ځمکو کې فرق شته، انسانانو کې فرق شته، پیغمبرانو کې فرق شته. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جنتونو کې فرق شته، دوزخونو کې فرق شته، مړکانو کې فرق شته. یو د یاقوت کاڼی دی، بل د باجرۍ کاڼی دی، دواړه برابر دي؟ نه. جوماتونو کې فرق شته، د مکې په یو جومات کې یو مونځ په 1 لاک، د مدینې په جومات کې 50,000، زما او ستا په جومات کې 15 او 20 درجې فرق شته. ما ورته ویل قیسه اوږده ده، خدا پرېږده، خپلې خبرې ته راشه. تا څه ویل؟ وایي ما ویل چې قرآن تورات زبور انجیل دې دینونو کې فرق نشته. ما ویل بېشکه څلور واړه د الله دینونه دي خو فرق شته. ویل څه فرق دی؟ ما ورته ویل واوره ستا مذهب په کتاب کې لیکلی شوی دی، راشه زما قرآن زما په زړه کې لیکلی شوی دی. ما ورته ویل واوره ستا مذهب په سپین کاغذ لیکلی شوی دی، راشه زما قرآن زما د زړه او د دماغ او د دې ماشومانو د زړه په تختو لیکلی شوی دی. ما ورته ویل واوره ستا مذهب په کاغذ باندې په توره صحیح لیکلی شوی دی، راشه زما قرآن زمونږ په زړونو کې په سرو وینو باندې لیکلی شوی دی. بهرحال عزتمندو الحمدلله دغه قرآن ستاسو د بچو نن نصیب شو د عالم د برکت نه. ټیک ده، تاسو عالمانو پسې هر سهار څه وویل؟ نه عالم له ووټ ورکوئ، نه وله نوټ ورکوئ، نه وله کوټ ورکوئ، یو شی هم نه ورکوئ. خو یو خبره په کلاو غوږونو باندې واورئ،
داسې ضدي انسان به تاسو نه یې لیدلی لکه عالمانو. خو په کومه خبره ضد کوو؟ زمونږ د الله په ذات قسم وي، زمونږ د الله په کتاب قسم وي، که ته جومات ته راشې د جومات په درشل باندې هم کنځلې وکړې، که ته زما ګریوان ته هم لاس واچې، که ته زما مور خور هم یاده کړې، زمونږ د دې ټولو عالمانو د الله په ذات قسم دی ستاسو بچو ته به بیا هم دا قرآن وایو. دې ته ته ضد وی او که بې غیرتي ورته او که غیرت ورته وی، دا به موږ کوو او داسې خلکو کړي دي، موږ بیا هم نه دي پرېغوستي. نو انشاءالله داسې خلک چې کنځلې ورته کوي او ستا بچې ته قرآن وایي، داسې خلک په دې دور کې عزتمندو نشته. خلک په کنځله باندې رور پرېږدي، رور ولي پرېږدي، خور ولي پرېږدي، عزیز ولي پرېږدي. موږ درته والله که دا جومات هم پرېږدي او که ډېر مخکې شي که نه مخکې کېدی نه شي، د مولا نه مخکې کېدی نه شي. زه تاسو دومره مفتیان یو مسلې تاسو نه تپوس جومات کې مونځ کې او عزتمندو د جومات کې چې یو قدم د امام نه مخکې ودرېږي نو مونځ دې کېږي. یو قدم صرف دې مخکې ودرېږي، ډېر نه، مونځ دې نه کېږي. نو زه مولا نه مخکې نو څنګه دې مخکې کېږي؟ د مخکې کېدو دې هم دغه د الله کور دی. د مولا نه یو ټایم کې مخکې کېدی شي چې کله د خپې اګرې ته شي، وایي زه خیر دی بس اوس سړی مخکې کا، وایي د کونې نه زور وتېری بس اوس یې مخکې کا. چې کله مړ شي وایي زه خیر دی بس اوس یې مخکې کا. نو مولا نه چې مخکې کېږي نو ځان به د دنیا نه چې کوم دی بل جهان ته بوځي، بیا وایي زه خیر دی مخکې کا. مولا هغه سړی دی په جومات کې تاسو خبرې مورته کړي، هر څه دې کړي، بیا زړه یې نه غواړي. صفا خبره ده، دروغ به نه وایو. زمونږ بعضې جنازو پړاولو ته قسم په الله په زړه کې 1% هم زړه نه کېږي، بیا یې پړاوو. ولې؟ خپل هغه نیت یو طرف ته کېدو چې ته مولوي صاحب یې، ته د پیغمبر په مصله ولاړې، زړه دې یو طرف ته سنبال کېده، د ده زوی دی، د ده پلار دی، د ده جنازه که ته نه پړاوې زوی خفه کېږي، پلار یې خفه کېږي او ته کومه داسې فرشته یې، شا بسې مخکې شه. زمونږ زړه نه غواړي، زمونږ یې ډېر بې عزتي کړي او الحمدلله د هغه سړي جنازه بیا هم پړاو کړو. یو مولا به تاسو نه یې لیدلی چې هغه په خپل علاقه کې د دې وجې انکار کړی چې دا د بلې پارټۍ سړی دی، مونځ یې پړاو کړی دی. بیا څومره عزتمندو تاسو پې خاورې ور واچوئ، تاسو پې خاورې انبار کوئ، تاسو دې ټول راشي مولوي صاحب وایي لږ صبر وکړه، وایي یو مولا بیا د خپو ته ودرېږي، یو مولا بیا د سر ته ودرېږي، د دې تورو خاورو لاندې لاړ شي، بیا هم دا عالم دا مقتدي نه یری، د قرآن اوله ورته ووایي، آخره ورته ووایي او صورتونه ورته ووایي چې دا قبر کې لاندې سوال جواب پې اسان شي. ټیک د موږ له خو بیا ډېرې خوله کې سپېړې راکولې، خو اوس به فرشتو ته نه ټینګېږي. زمانه خیر دی، زموږ مقتدي دی، پرېږده چې دا فرشتو ته لږ چې کوم دی لږ د ټینګې شي، یو څو صورتونه ورته ووایه. دې ته ویلی کېږي عالم او مولا. مخکې مدرسې وې، نن الحمدلله دا سکول تاسو ولیدلو 114 کسانې په ماشومان دله په دې سکول کې په اول نمبر باندې راوسته. نو انشاءالله د دې علماو به مرسته کوو که نه انشاءالله. اخري خبر عزتمندو، حالات بل طرف ته روان دي، په دې خپلو بچو باندې رحم وکړئ عزتمندو. یو سکول ته موږ تللي، پخوا سکول یو مولوي صاحب ویل موږ د ماشومانو نه تپوس وکړو، اوس خو دا اصول والا ډېرو خیران شوي دي، دا مولیان یې ځان سره ملګري کړه، مولیان هم سادهګان دي، به لږه تنخوا وله ورکوي سره ملګري شو. د افغانانو خبره ځان ته یې راکش کړه، نو چې راکش یې کړه ځان سره یې مولیان ساتلي، وایي موږ سره عالمان دي او قاریان دي او فلانې دي او فلانې دي ډېنګ دی. الحمدلله هلته هم تاته حافظان پیدا شو، مخکې مولیان به نه سکولونو ته به نه تله. بهرحال یو سکول کې مې امتحان اخیستو، زموږ د پیغمبر څه نوم دی؟ یو ماشوم پاسېد وایي چې قائد اعظم، بل ماشوم ته پوښتنه کوي څه نوم دی؟ وایي نه جي علامه اقبال. لاہور کې پرچه راغلی وایي جنۍ پکې لیکلي آپ کشمیر میں مدفون ہے، وایي د نبي علیه السلام دلته کشمیر کې قبر دی. دا حالات دي، مسلمان ته پته نشته. راشه انګریز نه تپوس وکړه هو از د محمد، محمد څوک دی؟ یو انګریز لیکلی دي the most perfect man in human being محمد. وی په کائنات کې کامل ترین انسان محمد تیر شوی. مسلمان ته د قرآن پته نشته، راشه مسلمان نه تپوس وکړه قرآن کې څو سجدې دي، پته نشته. انګریز نه تپوس وکړه قرآن کم کتاب دی؟ یو انګریز لیکلی دي the most widely read book in world قرآن. وی په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات لوستل کېدونکی کتاب قرآن پاک دی.